وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس په څاروو باندې خرچه وکړي، مثلا د څاروو دپاره ګیا وغیره واخلي، یا مثلا مارغانو دپاره د دانې یا باجره وغیره چې د هغې د خوراک څیزونه دي هغه ورته واخلي، نو دا هم په صدقه کې حسابېږي او دا هم صدقه ده. د صدقې یو نوم دی خیرات، نو دا په خیرات کې حسابېږي. اصل کې د الله د مخلوق سره احسان کول، که هغه په هره طریقه باندې، په دې باندې الله رب العالمین خوشحالېږي ډېر. او نبی علیه السلام تاکید فرمایلی دی چې تاسو د دې څاروو په باره کې د الله نه ویریږئ، دوی سره زیاتی مه کوئ، دوی ته ښه خوراک ورکوئ او بار په دوی باندې کم وړئ. السلام ورحمت الله وبرکاتہ. یو ورو سوال کړی دی چې یو کس د هغه خپه د یو درهم برابر وچه پاتې شوې وه او بیا چا ورته وویلي نو د پیلون لاس راکاږه. نو په لون لاس راښکلو باندې نه کېږي، که هغه بلکل وچ و، وینځلی نه و، نو په هغې باندې غسل ویلی کېږي امرار الماء ته، اوبه تېرول، غوړول نه دي چې صرف غوړه کړي. امرار الماء اوبه تېرول په هغې باندې چې اوبه ترې لاندې لاړې شي، توی شي. نو د دغه کس مونځ نه دی شوی او چا چې ورپسې اقتدا کړې ده هغوی دې خپل مونځونه راوګرځوي. یو بل سوال کړی دی وهابیانو پسې د مونځ کولو څه حکم دی؟ که چېرته تا ته معلومات نه و، چېرته پې برابر شوې مونځ دې وکړه، ورپسې پروا نه کوي، خو داسې مستقل به ورپسې نه ورځي، ځکه چې دوی وایي چې وینه د بدن نه لاړه شي او اودس پې نه ماتېږي. او یا مثلا دی منۍ ته پاکه وایي، نو که په جامو باندې لګېدلي یا مثلا د بدن په یو حصه یې لګېدلي او مانځه ته مخکې شوی، نو ته ورپسې مونځ کوې، نو اقتدا دې ورپسې نه کېږي. درېیمه دا ده په جمعه کې هغوی په دې نرۍ جرابو باندې مسح کوي، او په دغه جرابو باندې مسح کول په څلور مذهبه ناروا ده، نو به هر حال هغوی پسې به مستقل مانځه ته نه ورځي. بل سوال کړی دی چې یو کس د موبایل نه تلاوت کوي. اول خو موبایل کې قرآن کریم مه ساتئ، ځکه چې موبایل کې خامخا د عامو خلکو سره تصویران پکې وي، ګانې بجانې پکې وي، نو داسې موبایل کې به قرآن کریم نه ساتئ. بل فرض که یو سړي سره وي او د موبایل نه تلاوت کوي، لاندې ناست او نور خلک کټونو کې ناست دي، نو دې کې څه بې ادبي نه راځي. موبایل د قرآن کریم حکم نه لري.